قرآن سرا د حدیث نزول کېده. ابن قیم ټول خلک پیژني مني خو کاش چې د هغه علوم یې هم کتلی وی. د هغه کتاب دی طرق الحکمیه فی السیاست الشرعیه لومړني جلد کې صفحه 185 کې والذی ردوا السنة لهم طرق. کم خلق چې د احادیث او د سنت خلاف کوي د هغې ګڼې طریقې دي. الطریق الاول لومبنۍ طریقې دا ده چې انها خلاف کتاب الله خلاف کتاب الله فلا تقبل. دا د هغې لومبۍ قاعده ده چې هر هغه حدیث چې د الله د کتاب خلاف به قابل قبول نه وي. خلک شروع کوي څه وایي دا جي اصول دي د حدیث دپاره. دا د حدیث اصول نه دي، دا د منکرین حدیث اصول دي. د دې باندې تفصیلي بحث کړی دی، د هغې مناظر یې هم ښودلي دي. نو بیا یې لیکلي دي چې دا حدیث څوک رد کوي، د هغې اقسام یې بیا ښودلي دي. وایي چې ان الرافضة قبحهم الله سلکو هذا المسلک بعینه فی رد السنن الثابتة المتواتر. روافض چې کوم دی هغې صحیح حدیث پرېښی دی او وجه یې څه ښودلې ده. صحیح حدیث دا دی چې لا نورث ما ترکناه صدقه. انبیاء کرام میراث نه پرېږدي او څه چې پرېږدي نا صدقه یې. نو دې څه وایي هذا حدیث یخالف کتاب الله قال الله تعالی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. دې ته ډانډ دی وایي ښه چې تا ته معلوم شي چې دا صاحبان کم ځای لګیا دي. دا خپلو صفونو کې پرېښودل نه دي پکار، دا بل بل خوا روان دي دا خلک. روافض دا حدیث د صحیحینو په سر رد کوي د لا نورث. دلته یو سړی راغلی اوس میلانه ما سره خبرې کولې، وایي زه د پلان کې شیخ شاګرد یم نو دا خبره یې ما ته وکړه. ما ورته ویل د هغه مخکې کړی چل دا د قرآن خلاف نه ده. نو ما سره وخت دې زوړ ایډیشن را مې ورته وښو، هغه چې تللی بیا نه یې راغی د الله په فضل. دا کفریات دي. دا څنګه ممکن ده چې د وحی منبع یو ده الله او رسول یو دی، پای کې به څنګه صحیح حدیث د قرآن خلاف شي؟ دا ممکن نه ده. دا کم چې ښکاري خلکو ته په دې کې د دې قصور فهم ده، یا پای حدیث کې څه شذوذ وي څه نکارت وي. صحیح حدیث چرې د قرآن خلاف نشي کېدی. د هغې یو مثال د سحر حدیث دی، د هغې وضاحت ما اوس یو پمفلټ کې کړی دی، بیا پیدا کړې ځان له وګوره. ګپ شپ به لګوي، یو سړی به راټینګي او په هغه به دروغ وایي چې وګورې هسې قراوي. دا همیش د پاره د باطل پرستو طریقه ده. او دا د دې عبارت دی ان الرافضة سلکو هذا المسلک. دی سنن ثابتہ متواتره پرېښود. بیا وی ردت الجهمیہ ما شاء الله من الاحادیث الصحیحة فی اثبات الصفات بظاہر قولی لیس کمثلہ شیء. جہمیہ چې کوم دی هغه احادیث چې هغه اثبات د صفاتو کې دي، لکه د الله ید دی، د الله نزول دی، نزول اجلال دی، څنګه چې د الله ذات بے تشبیح دے بے کیف دے، نو دارنګه د هغه صفات او افعال هم انسانان په هغې نه پوهېږي. که سمیع او قدیر راشي نو هلته کې وایي اورېدونکی او قدرت لرونکی، او که د الله د رضا خبره راشي نو هم مني. خو که د الله د ید یا د هغه د استوا خبره راشي نو هلته بل څه شروع کړي. هغې وایي چې دا حدیث هغې په سر رد کړي دي په لیس کمثلہ شیء باندې، چې د هغې خلاف دي. وردت الخوارج ما شاء الله من الاحاديث الدالة على الشفاعة وخروج اهل الكبائر من الموحدين من النار بما فهموه من ظاهر القرآن. قرآن مجید کے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ دے گا نو پاغے تمسک کئی او وی چې دا احادیث شفاعت ټول څه دي مردود دي. تا ته یو کس معلوم دی که چې دی چې داسې وایي دی نه دا بېشمېره خلک دی
دې کې موږ د پاره سره ناشنا خبره نشته. دارنګه ردت الجهمیه احادیث الرؤیا، جهمیو د الله رب العزت د رؤیت احادیث چې کوم دي ټول رد کړي دي. ولې؟ قرآن فرمایي لا تدرکه الابصار، او په دې باندې هو جساسم هغه حدیث د رؤیت رد کړل. عجیبه خلق دی جساس ته حنفي وایي، صرف پدې کې جگہ امین بالجهر نه کوي، رفع الیدین نه کوي، بلکې دا جواب کوي کنه. پدې حنفیت څوک څه کوي چې عقیده د معتزله او د نسبه کوي کنه. بدا سیاسی جماعت تیار څوک بغیتلی سیاسی پارٹی دې جوړ کړل بس د چا چې هر څه عقیده ده. جساس د رؤیت باری تعالی منکر ده، خپل ځای کې ورزوخ ہے ان شاء الله. دارنګه جساس د سحر د احادیثو نه چنن کم خلق انکار کوي، دا غي بنیادی مستدل جساس ده. ما انزل الملکین ببابل هاروت او ماروت لاندې دا تفسیر کې چې څه لیکلي اټول داخله کوي. خلق ته داغه حنفیت معلوم دی لیکن داغه عقیده ورته نه معلومه. امام ابو حنیفه رحم الله د سحر د حقیقت قائل له منکر دی، قائل له په استوا کې هغه څه ویلي کوم دا موجوده خلق وي. دا الله د ید په تعریف کې داغه قدرت معنی کول تاغه څه وي، هغه وی دی کې تعویل چې کوم دی انکار دی د الله د صفت نه. دا خپل ذاتی کتاب کې دا لیکلي، خدا سے دو نمبری دا دو نمبری نه دی کول پکار. دارنګه ردت القدریه احادیث القدر الثابته بما فهموا من ظاهر القرآن. قدریوم انکار چې کوم کړی دی د تقدیر د احادیثنا ناغیم پدی بنیاد کړی دی چې قرآن مجید کې دی خلاف دی. تو څومره کم خلق چې دا انکار کوي دا غي وجه دا نه ده، دا خو دې یو شوشه جوړه کړی ده. او موږ د صحیح بخاری درس کې شاګردان پوي کړی دی په دې چې امام بخاری رحم الله سره د خلق نه لګي په ډیره چې حنفي نه ده، اور څه وجه نشته. فقهي اختلاف موږ دې ځای ته رسولي وو چې د امام بخاری رحم الله درجه موږ ډیره ورزول د خلکو مخ کې جدا ده، لیکن کتابونه چې وګورئ تاسو هغه وګورئ سره شیخ دا څه لیکي دا خلک